بسم الله الرحمن الرحيم. قاعدة نمبر 91. المباشر ضامن وإن لم يتعمد. مباشر با د نقصان جانبی کمالی وی ضامن وی اگر کا عمدی نوی قصدنی نہیں کڑے. دی قیدی بل تعبیر دی المباشر ضامن وإن لم يتعدى والمتسبب ولا إلا بالتعدي. بل تعبیری المباشر لا يعتبر فيه معنى التعدي لوجوب الزمان لپاره. مفهوم د قاعده دا دی چې څوک مباشر وي یعنی داغه د عمل په وجه جانی یا مالی نقصان پیدا شي، داغه عمل نه بغیر د واسطې سجانی نقصان پیدا شي یا مالی نقصان پیدا شي، نو هغه به دغه نقصان ضامن وي اگر چې هغه دغه کار دغه عمل قصدن نه کړي، غلطی کې ته شوی. مجلد کی الفاظ ولدا سے ذکر کړي اذا اتلف احد مال غیره الذي في يده، لاس کی کمال د غیر دغه هلاک کو، او فی ید امینه ده قصدن هلاک کو من غیر قصد یضمن وي، نو بهر حال بدا ضامن وي. علامہ عطاسی رحمه الله مباشر بهر حال بضامن وي د دې وجه ذکر کړی دا هغه دا چې مباشر چې دا صاحب د علت حقیقیه وي، یعنی دا دغه نقصان د پاره علت حقیقیه وي. موږ ویلو علت حقیقیه هغه علت ویل کیږي چې هغه اسمن علت وي او معنن علت وي او حکمن وي. اسمن علت وي د دې معنی دا ده چې دغه علت دغه حکم د بار وضع شوی او دغه حکم ورته منسوب وي شرعاً. مانن علت چې مؤثر وي علت په حکم کې، حکمن علت چې د علت نه فوراً پس حکم راځي، او مباشر د فعل نه فوراً پس هغه نقصان هغه حکم هم راځي. نو موږ دا ویلو چې اصل کې د علت مجموعي طور و صورتونه دي، قسم دي. اول دا شو اسمن علت وی مانن او حکمن، دویم اسمن علت وی، دریم مانن علت وی، څلورم حکمن علت وی، او پنځم نمبر اسمن او مانن دواړي، او شپږم نمبر مانن او اسمن او حکمن دواړي، او اوم نمبر مانن او حکمن دواړي. برحال مباشر بهر حال زکه ضامن وي چې دا د فعل دا علت حقیقیه وي دغه جانی مالی نقصان د پاره. اوس مسله دا شوله چې مباشر بضامن وي اگر چې دغه کاری د کم په وجه چې نقصان وشو قصدن نه کړي، دا خو صحیح شو. خو مباشر د زمان د پاره تعدی شرط ده کنه، زیته ظلم سره شي هلاک شي دا شرط ده کنه، به هر حال بضامن وي. نو دا قید شته کنه دیکي د فقهاو دو رائے دي. شیخ احمد الزرقا رائے دا چې د ضامن جوړېدلو د پاره تعدی شرط ده، کچری تعدی نه و نو مزدام نه دی ضامن، که تعدی و علا ضامن وي. البته رستو بیان کو هغه د تعدی دو معنی ذکر کوي او دلته دویمه معنی مراد ده. اوله معنی مراد ده، اوله معنی ده چې د فعل تجاوز وکي حق یا ملک د غیر ته، کدا فعل بنفسه جایز یو کنه جایز وي، خو چې حق د غیر ته تجاوز وکي په دې معنی باندې تعدی ضروری ده. تاسو پوه شئ. او د غیر لپاره مثال لکه یو سړی ودی خاصه ماشومي زانه ودی خاصه ماشومي او ورواوړي پی او هغه ماشوم مړ شي، نو دیت پر راځي فقهاو ذکر کړی. حالانکه د دې دغه فعل چې دی دا خو صحیح دی، نو دا خزه ماشومي چې مړ کو دا مباشره ده، د دې د فعل د وجه نه دغه جنایت رااله او تعمد خاصم نه دی، شرط قصدن دی نه. نو تعدی بمانه انسانی هغه بکراله چې د دې دغه فعل چې دی اوړېدل
دی حق د غیر ته ماشوم حق ته ماشوم طرف ته دغه د بره ور پریوتلو په وجه باندې هغې ته تجاوز وکړو نو ضامنه ده. البته زمونږ کوم د فقه قدیم کتابونه دي هغه وایي د مباشر ضامن جوړېدو دپاره څنګه تعمد نه دی ضروري، دغه شان تعدیم نه دی ضروري، به هر حال به ضامن وي. لکه هغه وایي شیخ علامه بغدادي مجموع الزمانات کتاب کې چې المباشر ضامن وان لم يتعد تعدید نه. یو بل ځای کې فرمایي المباشر ضامن وان لم يتعمد ولم يتعد، بهر حال ضامن جوړي. علامه زیلعی رحمه الله هم دغه شان د سبب او د علت بیان کوي نو وی تسبیب وفيه يشترط التعدي، هغې کې خو صحیح ده شرط دی. فصار كحفر البئر في ملكه، بور بسی وی وفي المباشرة لا يشترط، مباشرت کی علت کی تعدی نه ده شرط. او شیخ وهبی زهیلی هم دغه شان ذکر کوي والاصح ان يقال في هذه القاعدة وان لم يتعد، تعدی نه ده شرط. اذ لا عبرة للقصد الجاني في زمان الاموال، قصد یو کني وان الخطأ والعمد فيه سواء، ولذا فيلزم بالتزمين من لا قصد له كالصبي والمجنون. مجنون صبي چې د چا مال جان ته نقصان ورسې هغه ضامن وي اگر چې د هغه قصد نه وي. نو چې د چا قصد نه تعدی به پکې سره راشي. خو بهرحال د دې نه داسې معلومیږي چې تعدی کوه که نه وه ضامن به. او مخکې شیخ مصطفی زرقاری دا وه چې ضامن به هلی چې کله تعدی وي. بس اوس تطبیق ضروري دی. د دغه دواړو قسمو فقهاو رایې کې به څنګه تطبیق کوو. یو پیره یعنی بعضې وایي تعدی ضروري ده، بعضې وایي نه ده. نو حضرت شیخ الاسلام مدد الله العالیه هم دغه شیخ مصطفی الزرقا په حواله باندې ذکر کوي چې اصل کې د تعدی دوه معنی دي. اوله معنی ده المجاوزة الفعلية الى حق الغير او ملكه المعصوم، د چا فعل چې تجاوز وکي حق د غیر ته یا ملک د غیر ته چې هغه حق او ملک معصوم وي او د فعل هغې ته تجاوز وکي نقصان ورسوي. دویمه تعدی دویمه معنی هو العمل المحظور في ذات. اوله کې سره دا قدم ولګوي چې د چا فعل د بل حق یا ملک ته تجاوز وکي اگر چې د دا فعل بنفسه که حلال فعل وي، جائز فعل وي، مباح. او دویم هو العمل المحظور في ذاته شرعا، هغه عمل چې شرعي طور باندې ممنوع وي قطع نظر د دې نه چې تجاوز د چا ملک حق ته کوي که نه کوي، بس چې ناجایز فعل و بس دا تعدی ده. اوس حاصل دا شو کوم فقهاو چې ذکر کړي چې مباشر به ضامن وي د اله چې تعدی کړي نو تعدی نه اوله معنی مراد ده. معنی به داسې شي مباشر به ضامن وي اگر چې عمدي نه وي، چې تعدی کړي یعنی د فعل متجاوز شوی حق یا ملک د غیر معصوم، حق معصوم یا ملک معصوم د غیر ته ورسېدلی وي. او چا چې تعدی هم نه ده شرط کړی به هر حال ضامن جوړي نو هغه وایي مباشر ضامن دی اگر چې عمد نه وي. اگر چې تعدی نه وي یعنی دغه فعل تعدی نه وي څه معنی فعل داسې فعل وي چې بس هغه حرام وي، بې که تا کمل د غیر دا ټکب کې نه وي بس څه وي بس فعل حرامو نو معنی سره وتله فعل حرام دی نه مطلب خیال هم ده که نه. نو دا دویمه معنی یادوي مباشر ضامن دی اگر چې عمدي نه وي، اگر چې تعدیم نه وي معنی فعل مباح وي بیم ځکه د دویمه معنی نفي کوي. ورسېدلی که نه وي مخکې راځئ. د دې لپاره مثال لکه یو سړی اضطراري حالت کې دی او څه نشته دی که خوراک ونه کړي مري نو د غیر مال یې خواصه پروت دی دته اجازت دی د شریعت د طرفه چې د غیر مال وخوره او خپل ځان بچ کا. دلته اوس تاسو وګورئ د ده دا فعل چې دی خوراک دا تجاوز کوي ملک د غیر ته نو که ویې خوړلو جایز دی ورله دا نفس فعل جایز دی
خو دومره ده چې حق د غیر ته تجاوز وکړو پردې مالي وخوړلو بس ضامن شو نو جایز فعل دی بمعنی ثانی تعدی نشته خو بمعنی اول تعدی شته حق د غیر ته تجاوز وکړلو البته دی مثال مانی اعتراض راځي چې بای الجواز الشرعي ينافي الضمانه نو نمبر ماده کې ویلیو چې کوم فعل شرعا جایز وي اخو د زمان منافي زمان وسره نه راځي دلته په دې اضطراري حالت کې سلیمانی زمان ولی راځي نو موږ ویلیو چې دوه قاعده کې دي یو قید پکې دا چې قید شرط به پکې د سلامتیا نه لګیدلې او دویم قید پکې دا چې دا فعل بداسې فعل نه وي چې دی هغه کې دا ځان بچ کی نو که چېرې فعل داسې و چې باغې کې ځان بچ کولو نو باغې کې دا قاعده نه چلیږي چې ينافي الزمانه زمان برازي دلته فعل داسې دی چې ځان بچ کی د بل مال خوري نو دا قاعده پکې نه چلیږي ينافي الزمانه زمان به دلته تفریعاتی یو لوهار دی او دکان کې خواغه ور بلی نو د ور څه سپرغی چې د دالوالو ته لاړه او بل دکان کور د چامال په وسوځیدلو جان ضایع شو دا به زمين ویګه ځکه حق د غیر ته تجاوز وکړلو دغه شان یو سړی مثلا لرګي ماتي او یو توتنه لاړې څوک په ولګیدلو یا کم مال په هلاک شو یعنی نقصان جانی را لې یا مالی را لې زمان به پی ځکه حق د غیر ته تجاوز وکړو دغه شان یو سړی مزدور نیولې او چې ما دا دیوال راو غرزو غره غرزولو د دیوال یو کانه لاړې چیرته په مالی یا جاری نقصان وشو مزدور چې دا مباشر دی احمد اسیم نه دی ضروری او تعدی به معنی انساني موجوده شو زمين به درسې به درې همدغه شان یو سړی خوښ شولو او د چا جانی مالی نقصان وکړو دا بزامین وي اگر چې نقصان قصد دې کړي نه دی کړي نو تعدی به معنی انساني موجوده شو به معنی اول یار معنی انساني به مخکې مو ویل کنه به معنی اول یادوي تعدی به معنی اول موجوده شوی ده او تعدی به معنی انساني دي نه کنه سبق نه کوي فعل جایز هم دي همدغه شان یو بل تفریح یو سړی سوچ داو چې د مال د زما دي نو استعمال کو نو اوس په باندې زمان راځي اگر چې خپل ګمان کی جایز کار کړي خود تعدی به معنی اول موجوده شوی د لحاظ زمان په راځي فعل تجاوز حق د غیر ته کړي مخکې راځي جی قاعده نمبر 92 المتسبب لا يضمن الا بالتعمد تاسو ان شاء الله شیخ کوټه شوی متسبب دا به اعلی زمين جوړیږي چې کله د فعل د کم فعل چې کوي د قصدن کړي کم فعل سره چې شي هلاک شو به ووري المتسبب متسبب چې دا بني زمين مگر دا چې نقصان قصدن کړي ته سی وای نور خبره بس کوم نو متسبب تعریف خو مخکې تیر شوی چې داغه د فعل او کوم حکم دی یعنی کوم نقصان مالی جانی را لې دغه ترمنځ واسطه نه یعنی نقصان کې د فعل مؤثر نه واسطه وی یعنی د فعل مؤثر نه علت کې واسطه نه نو سبب مؤثر ولې فقهاو یو بل شرطم لګولې تعمد سره هغه تعدی والا دی نه سی وی المتسبب لا يضمن الا بالتعمد والتعدي متسبب بني زمين مگر دا چې آمدنی وکي او ورسره تعدیم وي يشترط التعدي في كون التسبب موجبا للضمان مجلد کې دا شان ذکر دي تعدیم شرط ده اوس راځي لکه قصه پکې کو چې دا دوه قیدونه کوم ولګیدل چې متسبب على زمين وي چې تعمد وي متسبب على زمين وي چې تعدي وي دې دوه قیدونو باندې خبره کوم هر چې اول قید دی عمد تعمد د زمان د بار شرط دی کنه نو د مجلد دی قاعده موافق شرط دی على زمين وي چې کله تعمد وي
همدغه شان شیخ مصطفی الزرقام دا قید لګولې او د مجلې چې کوم شارح دی علي حیدر درر الحکام چې کوم شرح ده هغه وی وشترط في زمان المتسبب شيئان ان يكون متعمدا ان يكون متعديا دواړه لګولې اما تاسو الشيخ مصطفى الزرقام وی چې متسبب على زمين وی چې تعمد وی البته شیخ مصطفی الزرقا هغه وی چې کله چې یو الحمدلله او کله چې متسبب یو فعل کوي نو مجموعي تور درې شي ناراضي یو داغه فعل وي یو داغه د فعل اثر وي دوا او یو د اثر اثرات وي درې لکه یو سړی دی هغه یو حیوان پسې خووي نو حیوان دنګوچی شروع کی ټوپونه مپونه وي دغه په نتیجه کې د شمال جان هلاک کی نو مجموعه درې شي ده یو دغه فعلو چې حیوان په سیخ باندې والو او دویم د فعل اثر چې هغه دنګونه شروع کړ او دریم دغه اثر اثرات یو چې مالی جانی نقصان پیدا شو پس تاسو ورسېدلې نو شیخ مصطفی الزرقاوي چې متسبب بعل زمين وی چې تعمد وی تعمد د دې دویم شي دی یعنی دا چې کوم فعل کوي دغه فعل کوم اثر دی دغه قصد کړي یا مزامین وی که قصد نه کړي نه مزامین پاتې شول د فعل اثر اثرات کداغه قصد کړي یو کني کړي بهر حال زامین دي خو چې دا قصد کړي او کدا یې نه کړي بس به زامین هم نه دي تاسو پوه شئ به دوه مثالو سره خبر واځيږي یو خو بیان شو یو مثال دوه مثال دا دي چې یو سړی اسی فزول ډس کوي او د ډس په نتیجه کې یو حیوان ټوپونه شروع کړ او د چا مال جان ته نقصان ورسولو تاسو توجه کوئ نو کچری د قصد دا کړو چې ډس کوم چې دا حیوان ټوپونه وای د فعل کم اثر د چا پیدا شي د دې قصد کړو اگر چې د اثر کم اثرات دی جانی مالی نقصان هغه قصد نه کړم نه ضامن دي هکذا قصد نه وکړي سره یو مقصد د بار ډس کولو رستو براشي چیرته شکار وشتلو غیر بار ډس کو او به دغه شان قصر علی بس به منی ضامن تاسو پوه شئ دوی مرایدا د وی چې متسبب ضامن دي عمد قید بکې نشته دی بس مطلقاً ضامن دي څنګه چې مباشر مسله وا نو هغه دا څنګه وی چې متسبب بعل ضامن وی چې تعمد وی او به هر حال به ضامن وی المتسبب لا يضمن الا ان يتعدى بس واقع دي تلری کړي دي نو چا د سره غ ذکر کړي نه د امداسي ویلي دي المتسبب لا يضمن الا ان يتعدى مجموع الزمانات کې دي چې کله تعدی وکي تعمد نه دي ذکر کړي او چا باقاعده تعمد نفي کړي دي تعمد داسي ویلي دي وای ضامن دي تعمد دي نه لکه شیخ وهبي زهيلي وای والاصح ان يقال في هذه القاعده كما ذكرنا فيما قبلها څنګه تم ویلو عمد وی کنه ویدل تم دي الا بالتعدي بکار ده وذلك لأن شرط تزمين المتسبب هو وجود التعدي سواء أكان بقصد أم لا قسمنا تعمد ويوك نبي دغشان خبال الشيخ مصطفى الزرقاء المجلي دا كما قاعدة دا إلا بالتعمد دا غلطي تنبيه بكره دا چه دا غلط شوه ده ناغد سيري المتسبب لا يزمنو إلا بالتعدي بكارو نبي وي تاسو عبارت تغكري ومتى وجد التعدي شو پر تعدیر اعلی کنه به عمد شته کنه د خلک نه ګوري وي او زمان رااله متسبب کیا دوخه سوي ومتى وجد التعدي لا ينظر بعد ذلك الى التعمد والقصد لان حقوق الغير مضمونه شرعا حق د غیر چره د غي زمان په سړی مانی که هلاکی کی په حالتي العمد والخطا دواړو کې دي او بل
حتى في حالة الاستقرار المبيح للمحظورات كم بسري ماني زمان رازي مخي مثال تير شو استقراري حالات والا كما تقدم يتزح من ذلك أن التعبير بلفظ التعمد الوارد في قاعدة المتسبب كم قيد راغله هذه إنما المراد به معنى التعدي سيكي کی بدا چه تعمد تعدي مراد شي بس بيٹك دا لا معنى القصد نه مراد او غير سدي بهر لغم نه سيكي کی زکه تعدي بیل شي او تعمد بیل شي تاسو په خبره باندې پوه شولې اوس تطبیق پکار دی چې بازي فقها ولک خپل شرعي مجلد کې او شیخ مصطفی الزرقادي تعمد شرط لګولې دي او مجموع الزمانات کې د غشن شیخ وهبه زهيلي وغيرها هغه تعمد قید نه دی لګولې به هر حال به زمين وي تطبیق به څنګه نو تطبیق یو هغه کوم چې وهبه زهيلي کړي دغه کړي شیخ مصطفی الزرقادي هغه څه وي څنګه چې مختی ذکر کړل چې اصل کې یو فعل وي د متسبب او یو د فعل اثر وي او یو د فعل اثرات وي نو کوم فقهاو چې ویلي دي چې المتسبب ولا يضمن الا بالتعمد نو دا کوم دویم شی دی یعنی د فعل اثر د دغه عملیات کړي دي او چا چې ویلي دي متسبب دا ضامن دی اگر چې تعمد نه وي دا دریم یادای د فعل اثر کوم اثرات دي دغه عمد وی کنه وی قصد وی کنه وی مزامن دي ونه رسیدو پی پوه شو اکثر خدوی چې استزو کنه خو ما تاسو ویلو چې په دې باندې علماء ورت کړي دي چې بای کله یو لیوانه تیز आवाज وکي په حیوان باندې حیوان ټوپونه شروع کی او د چا څه شي هلاک کی د لیوانه زمين دی حالانکه نه تعمد بمعنی انسانشته دی چې زمانه فعل اثر دي شي ځکه قصد نشته عمد د لیونی لا اعتبار نشته شرعا او نه غدرې مشته د اثرات او کې قصد یادوما یعنی تعمد نه بدویم کې شته او نه دریم کې شته تاسو پوه شئ دیم تطبیق علم اتاسی رحمه الله کړي او دا ډېر مزیدار دی هغه وی کله چې د یو فعل یعنی د یو نقصان مالی کې جانی نسبت مباشر ته نه کیږي صاحب علت ته نو به متسبب صاحب سبب ته کو خدا ته چې صاحب سبب کې به تعمد وی کنه دا عمل به تعمد عمدن کړي کنه دا قید درې څه حکم دی دا هغه وی اصل کې دا فعل د متسبب دا به خالی نه دا دوه قسمه دي یو دا چې د دافل بذات خود د شریعت په نظر کې حرام وي د متسبب فعل د شریعت په نظر کې حرام وي دی صورت کې بهر حال ضامن دي اگر چې د نیت د دیني کړي چې څوک دی بکورو ورسیږي څوک دی چاته مالی نقصان ورسیږي چاته دی جنی نقصان ورسیږي اگر چې د نیت د قصد نه کړي بزامین دي لکه وسله پلار کې یا د بل بزم کې کوکیاو باسي کندو باسي هټ کمر کې دی څوک بیرو ورځيږي نو د فعل کم کړي دي کویا استل پلار کې د بل پمل کې غټ کې خودل دا فعل چې دی دا بذاتی شرعن ناجیز او حرام دی نو ستدي فعل اثر چې څوک دی بیرو ورځيږي وغیرہ د دې نیت وی قصد وی او کنوي بزامین دي نو هغه وی کوم فقهاو چې ذکر کړی دي چې متسبب د اعلی ضامن دي چې کله د تعمد کړي نو هغه دلته نه چلیږي نه رسېږي چې کله فعل بذاتی حرام بس وسی کده دغه نقصانات او تعمد کړي کني کړي ضامن شو او کوم دا الټه کوم فقهاو چې ویلي دي چې متسبب ضامن دي اگر چې تعمد نه وي د نقصانات او تعمد نه هغه دا فعل یادي پوه شئ په دویم قسم فعل هغه دي چې هغه د شریعت په نظر کې مباح دي دلته وس متسبب به اعلی ضامن جوړيږي چې د چا نقصان قصد کړي په دې فعل باندې د چا د نقصان مالی یا جنی نقصان قصد کړي
نو که قصد یې نه کړی او دا فعل جایز دی بس بیا دا ضامن هم نه دی. تاسو پوهېږئ البته دومره ده چې هغه دغه درې قسمه نه جوړي کوم چې شیخ مصطفی الزرقا جوړ کړي وو. بس هغه ډایرکټ وایي ګوره یو فعل دی یو د فعل اثر دی او د اثر اثرات دي. نو هغه وایي دا کوم فعل چې کوي دا چې قصدن وکړلو که نه بیا د فعل کوم اثر دی هغې کې قصد وکنو او بیا د اثر کوم اثرات دی هغې کې قصد وکنو بس ضامن دی. نو داسې به شي اوس خبره که چېرې د فعل بنفسه جایز و بس دا به ضامن نه وي. اله به ضامن وي چې کله د په دې فعل تعمدن کړی چې بس نقصان پکې راشي رسې پې اله به ضامن وي چې عمد وي. او که فعل داسې فعل و چې هغه بنفسي حرام و بس بیا عمد ممد پرېږدی بیا به هر حال ضامن دی. پوه نه شوې خبره مې. او د شیخ مصطفی د علامه عطاسي رحمه الله دا کومه رایې ده وایي دا بهتره رایې ده صحیح ده ځکه دا څه مباشر خو نه دی دا متسبب دی. بس متسبب قاعده به اوس پوره داسې وایو متسبب فعل که چېرې ناجایز فعل و نو بس المتسبب ضامن وان لم يتعمد. او که چېرې د متسبب فعل جایز فعل و د شریعت په نظر کې صحیح و نو هغه المتسبب ولا يضمن الا بالتعمد. اله چې کله تعمد وي معنی د فعل معنی نقصان واقع کول اراده کړي. او دې لپاره اوس مثال یو سړی ډز کوي نو دا ډزې مباح فعل جایز دی که نه ناجایز دی. نو که چېرته شکار یې ایشتلو دا ډز جایز ډز دی مباح دی. او بیا د دې ډز سره چېرته حیوان ټوپونه شروع کړه چې هلاک کړه مالي جاني نقصان یې وکړو ضامن دا نه دی ښه ځکه فعل مباح دی. بلکې دلته هم که د تقسیم وکړو داسې به ووایو د ډز کولو شکار ایشتلو دا فعل مباح و که نه نو که ورسره قصد دا و چې حیوان ټوپونه ووایي بس دا سړی ضامن او نقصان وکړي بس ضامن شو. او که دغه قصد یې ورسره نه وي بس پرې نه دی ضامن. او که هسې هوایي ډزې کولو چې کوم ناجایز فعل دی کولو وي بیا که دغه قصد وي چې حیوان ټوپونه ووایي او دا قصد نه وي به هر حال بیا ضامن دی. ونه رسېدو ښه دا خبره ختمه شوه. بله مسله دا ده چې کوم مسبب دی متسبب هغه ضامن وي خو په دغه فعل کې تعدي شرط ده که نه تعمد کې خو قصه وشوه لکه تعدي څه حیثیت دی. نو د تعدي شرط تقریبا ټول فقهاو لګولی دی چې متسبب به اله ضامن وي چې کله تعدي وي. په دې پوه شو. او سوال لا دی د تعدي کومه معنی مراد ده. نو شیخ مصطفی الزرقا وایي دلته د مخکې قاعدې په شان د تعدي اوله معنی مراد ده. څه معنی متسبب به ضامن وي اله چې کله د تعدي کړي د فعل متجاوز شوی حق معصومه ملک معصومه د غیر ته اله به ضامن وي نه رسېږي. که دغه فعل جایز وي او که ناجایز وي. اوس دا خبره چې فعل دی خامخا ناجایز وي دا تعدید هم ده ضروري. خو حضرت شیخ الاسلام هغه د شیخ مصطفی الزرقا دلته کوم رایې چلی په دې رد کوي بهی دلته د تعدید هغه دویمه معنی باخلو. معنی به دا شي متسبب به ضامن وي اله چې کله ناجایز فعل وکړي بس متسبب به ضامن وي چې دا فعل ناجایز وي بس تعدی پکې شوله که نه ناجایز فعل د تعدی دویمه معنی وکړه نو پوهېږي که نه بس وشو. اوس که ته دلته مغه معنی لې چې متسبب بالا ضامن وي چې تعدی معنی اول وي فعل غیر ملک حق ته تجاوز وکړي نو دا مباشر خو به یو شان شو. دیو جن فرق ضروری دی او د فرق همدغه طریقه ده چې هلته به معنی اوله مراد شي دلته به د تعدی دویمه معنی وي. تفریعات یې واورئ. یو سړي ماشوم له چاړه ورکړله او ماشوم پې ځان ووالو نو دا ماشوم مباشر دی او دا چا چې چاړه ورکړې دا متسبب دی.
نو دلته نسبت د فعل مباشر متسبب ته نه کیږي او ماشوم ته کیږي ځان خپل والے پوه شولې په دې باندې وجه سره نفس چاړه ور کول دا ناجایز نو او که ناجایز وي منی نو من قاعده ویلې کله چې مباشر او متسبب دواړه جمع شي او تعدی د دواړو وي نسبت به مباشر ته کیږي متسبب ته نه ورسېدلې پی او کچری د ماشوم نه چاړو غورځېدل او کوم څه شی په ځای شو یا خپل ځان خو کو یعنی چاړه دی غورځېدل په خپل معنی مثلا وس بل زمين وي ولی دلته د متسبب چې دی د فعل نه دغه نقصان واقع شو کنه او مباشر هغه قاعده کې پیټ کو دی مثال کې چې دلته ماشوم چې کوم مباشر دی دا بالکل تعدی نشته او د متسبب تعدی شته هغه پنځه صورتونه کې مخکې ویلو پنځه صورتونه کې دا پنځم صورت دی ځکه دا د معنی توان راځي او بدل دی ولګو المتسبب ولا يزمن الا بالتعمد الا بالتعدي متسبب علی زمین دی چې تعدی وکړي نو دلته تعدی کړي کنه ماشوم له چاړه ور کړي لنډه دا چې دا تقوی عثماني سم مدد العالیه درای موافق دا فعل ناجایز کړي بس دا تعدی د بارا کافی د زمین شو دیم مثال یو سړي خپل بټی ته ډیرو باور کړی داغه خوا سره د بل دیوالو دومره ډیره ور کړلې چې هغه ته تجاوز وکړلو او داغه دیوالي وغورځولو نو توان په راضي کنه او راضي پی تعدی وکړه دا فعل ناجایز فعلو چې هغه بل حق تلاړي اگر چې دا متسبب دی همدغه شاندریم مثال یو سړي د بل مزمکه کې داغه د اجازه نه غیر سکند وی سل کو یا وی سل څوک پکې ورو غرزي کی نو دا متسبب دی دا بزامین وی ناجایز فعل کړي د بل مزمکه کې داغه د اجازه نه غیر تصرف کړي دی بل مثال یو سړي د چا کپړې ونی ولې او هغه له یو څو دکی می کې ور پر څوته وی وی څنډلو نو څه قیمتي مالی د جمع نو غرزیدلو ځای شو توان مو بده کس مانی ځکه د بل کپړې نیول د تعدی د بیمانه انساني ناجایز فعل همدغه شان یو سړي د بل باغ ته د بل پټي ته کوم ولته له دغه اوبه باندې کړلې چې نتیجه کې هغه ته نقصان ورسېدل او پټي دغه پټي چې دغه باغ وچ شو نو زمان په دمه راځي پوهیږي په اگر چې نشوالي د اوبو په جمعنی دغه باغ خراب شو خو سبب یې دا دی نه متسبب دی او دا تعدی ده کنه بیمانه انسانی ګناه فعل وکړي چې وبې باندې کړی همدغه شان د بل پټي باغ ته دومره زیاتی وب پرې خودلې چې هغه د وجه نه خراب شو به هم د قاعده پکې چلی کې د وزامین وي یو سړي د چا د استبل دروازه کولاو کړل او حیوانات و تختیدل بس دا وزامین وي هغه دا متسبب جوړ شلو او ته د صاحب شرط ویل کېږي مانع لري کول نه مانع لري کولو دا غي د تیخت نه زمين جوړ شو دا شرط دی او معنی به کې سبب ده نو متسبب ورته وي دا شان یو سړي د چا د پنجري دروازه کولاو کړل او پنجره کې چې کوم پرندې و غیره وی هغه سوال وتري پس دا زمين دی ځکه مانع د لري کو شرط دی معنی به کې د سبب د صاحب شرط صاحب سبب ورته وي او تعظیم کړي دا چې ولی دغه دروازه ولکولا ولا پوه شولې